سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره دغه رمضان پیکج مسلسل د روجې د اولې ورځې نه واله تر نن ورځې پورې خلکو له غوړي ورکړل، وړۍ ورکړل، چیني ورکړل. اوس عید پیکج شروع شو. هغه یتیمان ماشومان چې د هغوی سهاره نه وي هغوی ته کپړې ورکوو. ډېره د خوشحالۍ موقع وي. دا د خوشحالۍ موقع د هر چا په نصیبه کې نه وي. کله کله خلک داسې ووي یاره کمنټس او ما سره دونه ټیم نشته دی ولې دونه ویډیوګانې د موبایل ډک دی خو هسې دا یې خلکو دپاره دا سرپرایز دی چې دا کار الله پاک د الله والا خلکو نه اخلي. ښه د لونډو له پاڼو نه اخلي او نه هر چا کار دی چې څوک چاله جام کې اوبه نشي ورکولی هم راځي ما ته به خبرې کوي. ها ویډیو شوه دا شوه دا ویډیو شوه دا په بازار کې تپوس وکړه په 1400 روپۍ باندې سوټ دی. ښه حضرت خانی صاحب الله دې آباد ساته او هغه دوبۍ غرور چې کوم دی ډېره زیاته مننه. خوشحالې خوشحاله دا بهر اختر راځو بس دوی له جامې پیزار هر څه به سره ملاوي کېږي. څونه اختر وشوې؟ دا خو شپږم اختر دی چې دې ماشومانو کپړې پیزار زمونږ دی. ستاسو نه وړو غوړي چیني هر یو شی د دې ځای نه یوازې خو خوشحاله ته بچي خوشحالې ها وایې که خوشحالې که نه خفې جامې دې وې اختر له ستا جامې اختر له وي نه وي خوشحاله اوسه او ستا جامې دې اغوستې وي نه ماړه سمه وایه دا درې خویندې دي یو ورور دی یو ورور خور چې کومه ده لا خدمت کوي نو ورسره چې کوم دی دا سودا مو او ځان سره به غوړي خو هم یوسي نو د دوی اختر چې کوم دی د دوی هغه به سپېټ شو کپړې پیزار هم پکې شو انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو او تاسو هم راسره دې کې تعاون کولی شئ. ډېر زیات یتیمان ماشومان موږ سره په رابطه کې دي او موږ چې هغه ټولو له موږ کپړې او پیزار ورکړو مننه. ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن په دغه رمضان المبارک کې الحمدلله خو دې وخت کې د اختر کپړې ماشومانو ته ورکوي، یتیمانو ته ورکوي. نو ټوله روژه چې کوم دی نو خلکو ته یې وړه غوړي چیني چاولې دا ورکړي. نن هم چې کوم دی نو چاولې ورکوي ورسره وړه ورکوي او ورسره غوړي ورکوي. دا د الله پاک مهرباني ده چې موږ یې ورکوو. نو دا خلکو دپاره سرپرایز دی چې الف خان شیرپا په څه چل باندې دا کار پرېږدو دا به نه کوي. او هغه خلکو په ما باندې نظر دی چې د کم رور حضرت خان حاجي صاحب او یو د دوبۍ د رور ښه او یو خورکې زه دا ذکر په دې کوم چې د دریو کسو لکه دا خو دنیا ده که نه کمنټس هم دنیا کوي چاله په ګیلاس کې اوبه هم چا نی ورکړی خو ما سره د دریو کسو چې 1,31,000 روپو کې زه لګیم دې وخت کې او هغې کې ما 50,000 کپړو له ورکړه د دوبۍ رور چې کوم دی 60,000 روپۍ هغه ما کپړو ته ورکړې. خورکې چې کوم دی 23,000 روپۍ را لېږلې 27 را لېږلې خو 3,000 پکې ما بل چاله ورکړې 23,000 ما په سودا کې واچولي. زه چې کوم دکاندار نه سودا وړم روژه پخلي اوس هم قرضدار یم کپړې چې مې چا نه روړي دي اوس هم قرضدار یم او 1,31,000 کې دي کې مال 15,000 روپۍ زما لپاره راکړې وې دې نه مخکې 10,000 راکړې وې. زه یم چې د الله نه پټېږو د انسانانو نه موږ دا خبرې پټو که نه دا زنانه چې راشي زه اکثر دوی ته وایم زه یم تاسو دا سوچ وکړئ چې الله به څه وایي خلک به څه وایي د خلکو خو به دغه کار دی خو د چا د کور نه دلس راځي نو بیا ټیک ده نو چې څوک دلس درکوي هم نه او ته به چېرې ګاونډی وه مې څه وایي او بل به څه وایي دا غلطه خبره ده. نو اوس ډېرې زنانه اوس پېښ وي هغوی ولو خپلې خبرې کوي چې موږ ته ضرورت دی. دا زنانه د دویم ځلې دی بل ورځې مې وړه غوړي وړلي دي نن بیا راغلی ده 2 بچي یې دي داسې ده که نه خاوند دې کله وفات شي 2 کاله وشو 2 کاله وشو اوس ستا ګټه وټه څه دی داسې پردو کورونو کې کار خدمت کې ځوانه جانه جون ولې نه جوړی بس الله بچي راکړي دي که مور پلار دې شته نه مړه دي او وروڼه دي یو ورور مې د خورونو اوس چا تپوس کوي خویندې دي 2 خویندې هغوی غونډې واده دي 2 خویندې ته به یې کشرې یا مشرې کشره یم ټولو کشرې او دومره غټ امتحان کې نه تېرېږي بس د الله پاک کارونه دي دا ځای ورته چې خو ګاونډیانو راته هغه چې سودا یې وړه خوشحاله وي ښه راځه دلته ښه صحیح ده ښه مورې سلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خاوند مړ دی اول مې 15 بچي اوس راته 15 ماشومان یتیمانان د لور پاتې شوي دي څه 2
او دا درې مې د زوی دي او دغه پردی کار او پردی خدمت مو سپورې وکړو ناجوړ یم بیمار یم بس الله دې رحم وکړي دا ځای راته چا خو راتلی نه شو نو اوس مې دې ته وی چې اخته خو تاسو ځئ نو زه هم در سره ځم چې خدای م جمدي لره دا دې ګاونډی ده او دلته په لومړي ځل رالې زه په لومړي ځل رالم نو پنځه د لور بچي دي سره او ستا څو لوریانې دي دغه پنځه ټول دي دوه جنکې دي درې هلکان دي او زما خپله یو هلک او څلور جنکې ستا ګټه وټه څه ده زما ګټه وټه ما ټول عمر پردی خدمت وکړو مشین کار مې وکړو بړستنو کار مې وکړو پردی خدمت مې مشین کولی شي شته سره نو اوس مشین مې اوس ډېر خراب دی خلک رانه غواړي راته وایي چې وکړه او خو بس مشین مې خراب دی بلې زنانه له مشین چل ورځي دې لم لږ ډېر ورځي چل ورځي خو نشته مشین مشین د دې نشته ګران کتونکو خو چې دې زنانو له موږ دا سلایي مشینونه ورکړو که نه لکه وګوره دې په دې وخته پورې خپل پنځه لوریانې یو زوی دا په دې کې وپاله نو خو څوکي چې دې دوه زنانو دپاره سلایي مشین بندوبست کوي نو بالکل به ورته میلاویږي د ستاسو امانت وي او د دوی کار به پرې روان وي ضرور سره مدد وکړي